90 سیکنډ سره زه یم همیره مهوش او د نن مهم خبرونه. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ فیلډ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر سره په وایټ هاوس کې ملاقات کړی دی. د امریکای صدر وینا ده چې فیلډ مارشل سره ملاقات د اعزاز خبره ده. د یو سوال په جواب کې امریکای صدر وویل چې پاک بھارت جنگبندۍ کې د فیلډ مارشل کردار د ستاینې وړ دی. ایران په اسرائیل د ټولو نه لویه میزایل حمله کړې ده. د کوم له وجې په لوی کچ تباهي شوې ده. د رپورټونو تر مخه 50 نه زیات صهیوني ژوبل شوي دي او ګڼ شمېر ودانې تباه شوي دي. د روس صدر پوټین د اسرائیل او د ایران ترمنځ جنگبندۍ کې د ثالث کردار ادا کولو پیشکش کړی دی. پاکستان دفتر خارجه ویلي دی چې پاکستان د اسرائیل لخوا ایران په ضد جارحیت سختۍ سره مذمت کوي. ترجمان دفتر خارجه شفقت علي خان وینا ده چې ایران سره اقوام متحده قوانین د سوري لاندې د خپل دفاع کولو پوره حق دی. اسرائیلي جارحیت د ایران خودمختارۍ او د علاقائی سالمیت خلاف ورزي ده. د امریکای لخوا په غیر ملکی طالب علمانو لګولې شوې ویزې پابندي ختمه کړې شوې ده. په دې حق له امریکای محکمه خارجه یو نوټس هم جاری شوی دی. شندور پولو فیسټیوال سبا په شندور کې شروع کیږي. کوم چې 22 جون پورې جاری وي. پولو فیسټیوال د خیبر پختونخوا او د ګلګت بلتستان حکومت سره فرنټیر کور خیبر پختونخوا نارت په تعاون تابع کیږي. تر اوسه پورې دومره. د نورو خبرونو د پاره سونو پختونخوا سره اوسئ.